دارنګي حرامي دي په تاسو باندې انیان دي ستاسو د زامنو خزي حلالا حلال جمر حلیلتون ده او حلیله ځکه ورته وایي چې دا ستار زوی دپاره حلاله ده الذین من اصلابکم هغه زامن ستاسو چې ستاسو د شاګانو نه دي ستاسو د شاګانو نه دي نو دا شاگان نه دا وجوي چې متبنا زوی چې دی دا هغه ښځه په تا حرامه نه ده که تاسې یو هلک تا پردی هلک دی په زویوالي باندې ونیو او د هغه ښځه وله تا وکړه او هغه طلاقه کړله یا هغه ترې مړ شو نو ته هغه په نکاح باندې اخیستی شي پوهېږئ پرې باندې دا ټکې د څه نه راووته من اصلابکم هغه هلکان د هغې ښځې په تاسو باندې دي چې هغه هلکان ستا د شا نه پیدا دي وان تجمعوا بین الاختین او دا هم در باندې حرامه ده چې جمع کوي تاسو په منځ د دوو خویندو کې دوو خویندو سره تاسو نکاح وکړئ د دوو خویندو سره تاسو نکاح وکړئ نو دوه جینکۍ په یو ځل باندې د یو سړي په نکاح کې دوه خویندې نشي جمع کېدلی چې یو هم ژوندی ده او بل هم ژوندی ده البته یکۍ به د دیګرۍ کېدی شي یوه ده طلاقه دې کړه یوه ده مړه شوه نو بلې سره نکاح کولی شي دا یو مشهوره خبره ده او عین الرضا عن كل عیب کلیلتون ده کما ان عین السخط تبدی المساویه یو سړي د یو سړي سره مینه او محبت دی نو د هغه هر کار ورته جایز ښکاري هر کار یې ورته جایز ښکاري او کله چې د یو سړي د سړي سره نه لګي نو د هغه روغې خبرې بیا هم سړي ته ورانې ښکاره کېږي مولانا مودودي رحمت الله علیه چې یو ډېر لوی رباني او خدای عالم تېر شوی په دې وخت کې هغه د قادیاني په مسله کې په باولپور کې په جیل کې و نو د مولانا صاحب نه یو تپوس وشو فتوا او هغه فتوا دا وه چې مولانا صاحب یو دوه جینکۍ دي او دواړه د مور نه په یو ځل پیدا شوي او د هغې د شا دا اډوکې داسې یو دی داسې دا د شا اډوکې یو بل پورې تړلی دی داسې په اپریشن باندې هم نه جدا کېږي دا په اپریشن او دا دواړه جینکۍ بالغې شوي دي او دا دواړه جینکۍ مطالبه د نکاح کوي مولانا صاحب دې سره څه چل وکړو نو مولانا مودودي رحمت الله علیه خو ډېر نکترس او دوررس عالم و دې زمانې دا نه چې دا دوه پیسه وال مفتیان چې پیدا شي دوه پیسه وال مفتیان د دې ټوله منډه تر رسو د دنیا دپاره ده یو ښکته که او بل بره که د دې خو ټول عمر دې دپاره لګوي پلانې په دې ځای کې کښېنوئ او پلانې دې ځای نه لرې کوي او ټوله منډه او تړله د امامتو دپاره ده
مولانا ویلی چې یرا دا دواړه جنکۍ اگر چې مطالبه کوي خو یو صورت دا دی چې دا موږ په نکاح یوم ورنکو دا یوم ورنکو او دا بلم ورنکو او بس همدغسې پرېږدو یو جواب دا دی بیا مولانا وایي چې دا جواب غلط دی دا زما خیال دی خدا غلط دی ځکه که د قیامت په ورځ باندې دا دواړې جنکۍ راپاسي او د لوی خدای په دربار کې دا عریضه وکړي دا عریضه چې ربه دنیا د زنانو نه ډکه وه تا ټولې پیدا کړې وې هر یو ته تا د نکاح حق ورکړی و دا ما او زما د خور ولې محرومه پاتې شوي موږ له د نکاح حق ولې الله تعالی ستا پرې قانون کې نه و نو مولانا مودودي رحمت الله علیه وایي چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت هم د دې نه بری ذمه دی او زما رای هم د دې نه بری ذمه ده نو دا یو جواب مولانا کړی دی او دا یې په خپله باندې غلط کړی دی ټیک شو یو یاد کړئ دا بیا مولانا وایي چې یو دویم احتمال دا دی دویم احتمال دا دی چې دا یوه سړی په نکاح باندې ورکي او دا بله پرېږدي دا دویم جواب دی مولانا وایي دا هم غلط دی دا جواب ولې که دا یوه راپاسي د قیامت په ورځ باندې او د الله په دربار کې دا خبره وکړي چې زما غوندې خور وه زما غوندې احساسات او جذبات وو او دا دې پسې تفصیل دا دی چې ویله به امتیازې ورتلې نو بله به نه ورتللې ایک ورته بلې له به مې ایک ورته یو له دو ورته بل یو باندې به مهواري راتله بل باندې به مهواري راتله داسې دوه جنکۍ وي نو که زما دا خور زما په شان وه ستا پرې قانون کې د هغې دپاره ګنجایش د نکاح نه و ربه زما څه ګناه وه چې ستا پرې قانون کې زما دپاره د نکاح ګنجایش نه نو مولانا وایي چې د الله او د رسول رای هم دې نه محفوظه ده او زه هم د دې نه خپله رای محفوظه کوم دا غلطه ده چې یو څه سړی په نکاح ورکي او بله په نکاح باندې نه ورکي دا بله شو دریم جواب دا دی چې هغه قرآن وایي چې وان تجمعوا بین الاختین لاندې ګورئ وان تجمعوا بین الاختین هغه داسې دوه خویندې نه یادوي چې د هغې د شا هډوکې یوي یوه اوده کېږي بله اوده کېږي یوه ریخېږي بله ریخېږي په یوه ماهواري راځي په بله راځي یو له ایک ورځي بلې له ورځي ایک له دو ورځي بلې له دو ورځي داسې دوه خویندې نه دي هغه قرآن چې وان تجمعوا بین الاختین ویلی دي داسې دوه خویندې دي چې د مور نه جدا جدا پیدا شوي دي او جدا جدا انسانان دي نو د هغې دپاره دا حکم دی چې داسې دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې جمع کېدل دا حرام دي اما داسې دوه جنکۍ لکه دا تاسو چې ما ته بیان کړی دی دا د دې لاندې نه راځي ټیک شو نو که دا دواړه سړی راوالي او دا دواړه یو سړي ته په نکاح باندې ورکي نو دا د قرآن د دې حکم نه خلاف نه راځي
پیږي په دې باندې دې کې یو شک دامو چې دا یو په نکاح باندې ورکه او بل هم ورکوه او دام دا چې نو دا آخري جواب مولانا دا کړی دی چې هغه داسې دوه خویندې نه دي کوم چې قرآن یادوي هغه دي چې هغه د یو بل نه جدا جدا خویندې پیدا شوي دي او ځان له خویندې دي او هغه که سړی په نکاح باندې ورکوي نو بیا به حرام وي دواړه په یو نکاح کې به حرام وي اما داسې دوی چې نه کوي لکه دا تاسو چې موږ ته بیان کړی دی دا د دې لاندې نه راځي زه دا به پخوا دا چیرل ډېر کېده دا مې دې دپاره ویلي دا موږ پرېښي دي دا خبرې چې اوس بیا داسې دا فالتو او بیکاره او ردي مفتیان بیا ډېر را پیدا شوي دي ناګي دا مسلې بیا چیړي نو ځکه مې درته نن د دې مسلې پوره وضاحت داسې وکړو خو زه د هغه مفتي نه تپوس کوم چې کوم مفتي اوس هم په دې جوابونو باندې قانع نه وي او دی ځان ته د ملا بچی وایي چې زه ملا یم او د ملا بچی یم نو ده نه زه تپوس کوم دی دې راته دا درې جوابونه مولانا مودودي وکړو غلط یې کړو څلورم جواب یې صحیح که په خپله باندې دا څلورم ما غلط کو خو د دې مفتي صاحب نه تپوس کوم چې هغه پنځم جواب راته ته وښایه ته خو ملا یې که نه او ټول ټکي دې ویلي دي او ټولې حوالې په خپلو استادانو باندې ورکې نو د هغه استادان نه دې م تپوس وکړه په دې که نه چې دې جنکو دواړو سره به څه چل کوو او دا پرزی مسله نه ده دا په باولپور کې پیدا شوی وي او دا واقعي او نفس الامري مسله ده داسې پرزي مسله نه چې په ګوتو کې سازه شوې مسله ده خو تاسو ته ما ویل چې وعین الرضا عن کل عیب کلیلة کما ان عین السخط تبدي المساویه یو سړي سره دې نه لګي نو د هغې روغې خبرې به هم تا ته چې کوم دی کږې ښکاري او چې کوم دی د زړه سر دی نو که هغه خپه اسمان ته اچوي که ځمکې ته اچوي او که په خر سور شو که په خره سور شو هغه تا ته بیا ډېر میني او تا ته به بیا ډېر زیات قریب وي او تا ته به ډېر زیات چې کوم دی بیا دغوي بهرحال وان تجمعوا بین الاختین او زه بله خبره هم کوم دا خبرې چې کوم ملا کوي نو زه هم تفهیم درسه شته نو غلی شي نو زه یې راوړم نو تفهیم القرآن به راوالی دا یې لنډ جواب دی او دا د محرماتو فهرست چې د کوم ځای نه شروع شو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الی آخره پورې مولانا لیکي دې سره هم نکاح نه کېږي دې سره هم نکاح نه کېږي دې سره هم نکاح نه کېږي وان تجمعوا بین الاختین دوه خویندې په یو نکاح کې نشي جمع کېدلی ته ورته وایي چې کوم ځای نه ته وایې دا خوره مولانا خو ان تجمعوا بین الاختین چې نشي جمع کېدلی دواړه ته د کوم ځای نه لګې ځه ته ووایه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنا فإن آتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والمحصنات من النساء او حرام کړي شوی دي په تاسو باندې هغه نکاح کولې د زنانو یو زنانه ده د بل په نکاح کې ده نو هغه ستا د پاره د هغې سره نکاح جایز نه دی چې څو پورې هغه طلاقه کړي نه عدت ختم شوی نه یا تی هغه څو پورې مړ نه او عدت پوره شوی نه نو د هغې سره نکاح نه کېږي د پردو ښځو سره نکاح نه کېږي دا بله خبره چې بعضې خلک وایي دا زما پرایویټ مسلې دي چې که سړی 100 ځله چې چا پې نکاح وړی زما پرایویټ مسله دا ده چې زه په 20 ځل باندې یا 20 ځل باندې هم چې نکاح کوم نو دا کېدی شي دا زما پرایویټ مسله ده زه په دې کې د شریعت نه مستثنا یم شریعت په دې کې زما تابع دی زمانه دا شوله سړی حیران شي دې خلکو ته یعنی مولا آن باشد کې چپ نو شود وی مولا دې ته وایي چې بس چپ کېږم و بس څه وایه نو په ته دې مولا یې بس چو کوم څه سوال کوي ته جواب کوه او د خدای نه سړی نه یېرېږي نو بیا سړی هره خبره کولی شي. والمحصنات من النساء او دارنګې هغه نکاح ښکلې زنانه الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه وینځې چې مالکانی شي خلاصونه ستاسو بطور مثال یو زنانه ده د کافر په نکاح کې ده تا جهاد کوو جهاد کې هغه زنانه ستا په لاس کې راغلې هغه ستا وینځي دي د هغې په دار حرب کې کوم دی خاوندان دي د دغې سره ته نکاح کولی شي ځکه چې دار حرب کې خاوند هلته پاتې شو د دې د نکاح مسله ختمه شوله بیا او کتاب الله علیکم دا لیک د الله دې پتا سو باندې یعنی خدای در باندې دا خبره پرس کړې ده وحل لكم ما وراء ذلكم او دارنګي وحل لكم حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره ما وراء ذلكم ما وراء ما سوا د دینه چې دا کومې زنانه محرمات ذکر شوي د دې نه علاوه چې څومره زنانه دي د دې نکاح تاسو سره جایز دی. ان تبتغوا باموالکم په دې شرط باندې چې تاسو طلبوئ دې لره په خپلو مالونو باندې یعنی مهر ورکوئ معنا دا ده مهر ورکوئ مهر محسنین په داسې حالت کې چې تاسو نکاح کوونکي یئ غیر مصافحین نه یې تاسو اوبه تویونکي یعنی نه یې تاسو زنا کوونکي یو سړی دی او هغه یو زنانه له پیسې ورکوي او حرام کار ورسره کوي او چې ته تپوس وکړې نو دا ایجار دی دا ډېر غټ غټ خلک چې نبي علیه السلام ته نږدې موسیږي هغه خلک خو هغه د دنیا پرې هوس کې او د دنیا پرې مال کې دونه مست شوي دي چې هغې د الله او د رسول په حکمونو پورې هم ټوکې کوي نو چې کله زنا کوي ته ورته ووایې چې زنا خو خدای حرامه کړې ده نو دی وایي دا خو ایجار دی وایي دا ته څه ورته وایي ایجار ورته وایي مال خدای چې عربي چې د ایجار لفظ قدر زده کړی دی
نور ته خبر نه چې دا ایجار دی نو بیا زنا څه ته ویلی کېږي او دا په چکړو کې چې دا زناکارې ناستې دي بیا هغې ته څوک ولې زنا وایي هغه ایجار نه شو بیا بهرحال د علم د زوال ټیم دی او د علم د ختمېدلو ټیم دی همدا وجه ده چې دا دنیا د مصیبتونو نه او د تکلیفونو نه ځکه ډکه شوې ده چې موږ د الله او د رسول په احکامو پورې دا قسم ګپونه شپونه شروع کړي دي کوم چې دا خلک کوي چې کله متعه راله نو بیا به رانه تپوس کوي دا ما بل ورځ ویلی وه او اوس هم چې سبق بس که بیا راته ووایه خو دا داسې بې ځایه ته خبره وکړه چې دلته اړو څه زما ته ښکاري نه چې په کوم ځای کې سړی راوباسي وایي ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به هغه چې تاسو پیدا اخلی په دې باندې منهن د دې زنانو نه فآتوهن اجورهن پس ورکوئ تاسو دې ته هغه مزدورۍ د دې یعنې مهرونه فریضة دا د الله د طرف نه تقرر دی او د الله طرف نه مقررتیا ده او ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه نشته ګناه په تاسو باندې په هغه کې چې تاسو راضي شئ په هغې باندې پس د تقرر نه ښځه خاوند واده وشو یو مهر باندې د دواړو اتفاق راغلی و اوس مهر نه وروستو دا ښځه د خاوند نه راضي شوه او د خاوند سره ډېره خوشحاله ده خاوند ورته وایي چې دا خو لکه ستا مور او پلار ما سره زیاتی کړی دی او دومره لوی مهر یې راباندې مقرر کړی دی او دا ټول ما قرض راګیستی دی زه به دې سره به څه چل کوم او دا زنانه د خاوند سره په دې باندې متفقه شوه نو دې یو حصه پرېښودی هم شي یو سړی دی مالدار دی یو زنانه سره یې نکاح وکړو په ډېرو لږو پیسو باندې وکړو بیا را زنانه او نارینه یو بل سره خوشحاله دي په اوسېدلو کې دې زنانه ورته وایي چې ما دې دونه ستا مالدارۍ ته وګوره او ته یې له ماله دا مهر دغه کړی دی او هغه پکې اضافه کوي نو دا جایز ده ښځه که کټوتي کوي نو د هغې دپاره هم جایز ده په خپل طبیعت او سړی که اضافه کوي نو هغه دپاره هم دا جایز دي دې قرآن مجید ته ګورئ ګوره داسې ګپ نه دی چې په دې باندې ډېره خواري موږ کړې ده یو زمانه کې دې سره به دا فقه ټوله ګورې نو هله به بیا پوهېږي چې دا فقه ورسره نه ګوري بیا به دا مسلې د نه ورانې شي یو خو خلک زړه ور شوی دی بس چې څه خولې له ورځي هغه وایي او یو درس ترې نه تېروي ومن لم یستطع منکم طولا څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه طولا معنا د طاقت د نکاح یعنی معنا دا ده چې د نکاح طاقت نه لري یعنی مهر ورسره نشته د جهیز ساز و سامان ورسره نشته ان ينكح المحصنات المؤمنات څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه طولا د هستۍ د مال او د دولتو چې نکاح وکړي د پاک دامنو زنانو او مؤمنانو سره ځکه چې د هغې مهر هم ډېري د هغې جامې هم قیمتي د هغې خوراکونه هم قیمتي او د هغې د اوسېدلو ځای هم ډېر قیمتي نو په مما ملکت ایمانکم پس په نکاح والی هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من فتیاتکم المؤمنات د هغه وینځو ستاسو مؤمنانو نه فتیات ورته ځکه وایي
فتيات جمر پتا ده پتای جنۍ ته ویل کیږي او وینځه که مشرم ده نو هغې ته چې کوم دی پتا ته وایي ځکه د هغې څه قدر و قیمت نشته دی هغې خپل قدر و قیمت هغه وخت ضایع کړی دی چې کله د الله و رسولو باندې ایمان رانوړو په زور باندې مسلمانانو ونیول نو بیا چې د مریانو وینځې نه سازش وي والله اعلم بایمانکم الله واقف دی ستاسو په ایمان باندې بعضکم من بعض ستاسو د بعضو نه دي معنا دا ده چې تاسو د یو آدم علیه السلام او د یو حوا بینه پیدا یې فانکحوهن بإذن اهلهن نو په نکاح باندې والی تاسو په اجازت هغه مالکانو دی باندې اوس د وینځ سره نکاح کوي نو د وینځ سره به نکاح بغیر د اجازت د هغې د مالک نه کوي د هغې د مالک نه به اجازت حاصله نو بیا به ورسره نکاح کوي او وآتوهم اجورهما ورکوي دوی ته د دوی هغه مهرونه بالمعروف مطابق د قانون شرعي سره محصنات په داسې حالت کې چې دا نکاح کوونکي وي غیر مصافحات نه چې کوم دی زنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نه دا نیونکي پټو یار باشان لره اخدان د خدن جمع ده خدن د زنانه هغه اشنا ته وایي چې د پټ ورسره زنا کوي هغې ته خدن وایي په عربۍ کې زنانه یار دی او پټ ورسره چې کوم دی زنا کوي نو دا د دغه هم گنجایش نشته دغه هم حرام عمل دی او فاذا احسننا کله چې دا زنانه وینځي رالی په قید د نکاح کې اذا احسننا معنا څه ده کله چې دا رالی په قید د نکاح کې یعنی په نکاح کې رادن نشوي نو پاین آتین بفاحشة کدی وینځ راتلو کو په یو ګناه باندې زناکاري وکړه نو یو شته واله ښځه شته خاوند ښځه چې زنا وکړي نو د هغې دپاره حکم رجم دی او که کومه وینځه ده او چا ورسره نکاح کړی دی او هغې زنا وکړه نو هلته رجم نشته دی ځکه چې رجم دوه ځای کېږي نه په وینځه باندې په نیمه د حرې ښځې په نیمه باندې عذاب دی نو دوري خو نومېدی شي چې د 100 درو نه به 50 شي لیکن مرګ خو دوه ځای کېدی نه شي چې نیمه په کاڼو باندې مړه کړي او نیمه په کاڼو باندې پرېږدي پوهېږئ زما پرې خبرو که نه ځکه وایي فإن آتينا بفاحشة فعليهن پدې وینځو باندې نصف ما على المحصنات نیمه سزا ده د هغې چې کوم په پاک دامنو زنانو باندې وه من العذاب د عذاب الهي نه یعنې د هغه دغه نه چې کوم دی دیت دغه نه چې کوم دی د هغې حد نه ذلک لمن خشي العنت منکم دا د وینځې سره نکاح د هغه چا لپاره جایز دی چې یریږي د پرېوتلو نه په زنا کې یو سړي ته دا خطره ده که زه د وینځې سره نکاح نه کوم نو په زنا کې به پرېوځم نو هغه ته د دې نکاح جواز دی ودي کې او د دې دپاره چې که دا یره ورته نه وي نو د وینځې سره د نکاح نه کوي حدیث کې راځي وینځې د کور رانې دی او حرایر د کور سمی دی پوهېږئ په دې باندې وینځې چې دي دا د کور رانې دی او اصلي ښځې دا د کور سمی دی د دې وجې نه اصلو ښځو سره نکاح کول پکار دي اوس دا چې د دې سره سړی نکاح کوي نو هغه خرابې د کور دا دی چې تا د پردۍ وینځې سره نکاح وکړه نو د هغې چې کوم بچي کېږي نو به وینځې
او مریانی دا هغه چا چې د چا دا وینځه د چا مملوکه ده د پردی وینځې سره د نکاح وکړو نو ستا تش پکې دغه مزه قدرې ده نور که زامن دي کېږي او لوڼه کېږي هغه غلاماني نو دې نه به زیات کمزوري خبره بیا بله کمه چې ستا لور ده او ستا زوی دی او هغه مریان او غلامان شي او بیا په میلو کې خرڅېږي وان تصبروا خیر لکم او که صبر کوئ د وینځو د نکاح نه او لږ په خپل نفس باندې قدم ږدئ دا د ډېره بهتره ده والله غفور رحیم الله بخونکی او مهربانه دی يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا دا اللہ فرمائی یرید اللہ ارادہ کئی اللہ لیبین لکم چی بیان کی تاسو تا ویہدیکم او خی تاسو تا سنن الذین طریقی دا آگی کسانو چی اگا انبیاء علیہم السلام صالحین نیکان خلق تیر شوے دے او خیتا استلاری دائی کسانو چستاسو نمخ کے تاریخ کی تیر شوی دی ویتوب علیکم او قبول دا توبیب کی پتا سبانے واللہ علیم حکیم اللہ پویا حکمت والا دے واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ ارادہ کئی چی قبول دا توبیب کی پتا سبانے یعنی تاسو لدا مقدر کئی چې تاسو د توبې جوګه ساز شئ او هغه اعمال او عقاید خپل کئ چې د هغې په نتیجه کې ستاسو ګناهونه معاف شي لیکن د الله په مقابله کې د الله د بندګانو په مقابله کې شیطان او د شیطان پیروکار څه اراده کوي ویرید الذین یتبعون الشهوات اراده کوي هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو نفسانیو اگی ستاسو بارک سے ارادہ کئی ان تمیلو میلا عظیما کہ تاسو مائل شئی پا مائل کېدلو لری دا حقنا دومره تاسو را حقنا لری بوزی چې بیا سوال نه پیدا کیږي چې تاسو دوباره حق ته بیا چې کوم دی راشئ